بعض دسې ضروريات دي حوایج دي چې هغې نه خلاصی نه کېږي. انسان ته تشې متیازې راځي، ډکې متیازې راځي. دا د انسان یو مجبوری ده. اور انسان چې کله د خپل تشو متیازو یا ډکو متیازو نه ځان فارغ کړي نو ریلیکس هم وي، یعنی بدن ته یو سهولت میلویږي. خو د دې بعضې آثار داسې دي چې هغه په طبیعت او روح باندې منفي اثر کی اور انسان دا نه غواړي چې هغه ګندګي هغه لذت نجاست ته ما بدن پورې پاتې شي. نه شریعت دا حکم وکړو چې ظاهري اور باطنی د دواړه صفحي حصول دپاره دا استنجا دغه یو عمل دی چې سړی ډکې متیازې وکړي ځان صفا کړي او که تشې متیازې وکړي ځان د صفا کړي. دې وجې نه انسان اشرف المخلوقات دی او دا به ظاهري او باطني دواړې صفایي نه کوي. د تشو متیازو د بعد ځان صفا کول د عقل تقاضا کوي، ډکې متیازې وکړي ځان صفا کول د عقل تقاضا کوي. استنجا شریعت کې څه ته ویل کېږي؟ لوټي یا کاڼي یا اوبو سره ځان صفا کول اور ګندګي لرې کول دا استنجا ده. د استنجا سره سره یو بل ټکی استعمالیږي، هغې ته استبرا ویل کېږي. استبرا دې ته ویل کېږي چې کله انسان قضای حاجت وکړي نو استنجا نه مخکې به پورا ځان مطمئن کی په دې خبره باندې چې څومره نجاست او غاټول خارج شو، یعنی ګندګي ځان باول په دې اعتبار سره مطمئن کی. او بیا د زړه اطمینان دپاره به مختلف حرکاتو سهارا اخلي چې هغې سره دې ته اطمینان حاصل شي چې دې نه پس مانه تشې متیازې ډکې متیازې نورې نه رووځي. ولې فقهاو لیکلي دي چې تشې متیازې روانې وي دې دوران کې استنجا کوي دا ټیک نه ده، ډکې متیازې روانې وي استنجا کوي دا نه کېږي. ولې چې کله ته مطمئن شي چې ټول نجاست بار شو دې نه پس ماته ډکې متیازې تشې متیازې نه راځي بیا به استنجا کوي. اور بیا د استبرا مختلف طریقې دي زړه اطمینان دپاره چې آیا تشو متیازو قطره خو دننه نه ده پاتې. هغې دپاره یوه طریقه دا ده چې سړی ودرېږي تشې متیازې وکړي بیا د ودرېږي. اور یا دا چې په ځمکه باندې د خپې ووهي دې سره چې ګڅ طرف باندې زور کولو سره هم قطرې بهر ووځي، همدغه رنګې ډکې متیازې اسانتیا سره ووځي. خو بهرحال د استبرا مختلف طریقې دي، دا د عاداتو وجې نه صحت وجې نه مختلف کېدلی شي. یو سړی دی غټ دی غډېر نه شي کېناستلی، هغه باندې ته څنګه استبرا په زور کوي؟ خدای چې کم سړی څنګه طریقې سره ورته اسانه وي هغې طریقې سره د استبرا کوي. ښځو دپاره دا طریقه نشته، بلکې ښځو دپاره دا دی چې تشې متیازې وکړي لږ انتظار د وکړي چې کله مطمئن شي په دې خبره باندې چې مزید ما ته تشو متیازو قطرې نه راځي هغه د بعد د استنجا وکړي. دې ته استبرا ویلی کېږي. او استنجا وکړي بیا قطره راشي بیا دې کې خو بعض وهمیان وي قطره ورته نه راځي خو بس زر کې دا وي چې ما ته قطره راغلي ده. نو وهم علاج خو بس مقابله کول دي نه، هغې مسلې سره کار شته نه. بعضې خلک ټلیفون وکړي چې ما ته وهم دی، نو وهم به زه ستا څه ختم کړم، وهم سره به مقابله کې هغه به خپله ختموي. خو بهرحال چې کله دا یقین پیدا شو چې دې نه پس مزید قطرې به ما ته نه راځي بیا استبرا کول مستحب دي. اور کم سړی چې شک اور وسوسې کې مبتلا وي چېرې ما ته اوس دا دی بیا قطره راغله بیا قطره راغله یا رغلي نه ده رغلي، بعضې وي پکې وهمیان. هغې دپاره فقهاو دا لیکلي چې داسې کار د وکړي چې استنجا وکړي بیا د خپل لاس لوند کړي اور د خپل پرتوب باندې داسې دارې وکړي قطرې. د کدي د شک راځي دا به دا زیر کې وایي چې د کمې قطرې ما ته ښکاري دا ما لاس سره چې کمې قطرې چولي دا هغه دي، نا وهم به ختم شي. دا د وهم ختمېدو یوه طریقه ده. د استنجا مشروعیت یعنی شریعت د استنجا په باره کې څه وایي؟ نه ډېر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام قولی احادیث دي فعلی احادیث دي چې دواړو نه استنجا ثابته ده. اور عقل و قیاس هم د دې تقاضا کوي چې انسان کله تشې متیازې ډکې متیازې وکړي بیا د ځان پاک کړي. نو یو حدیث کې راغلی دی د سنن ابن ماجه روایت دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من استجمر فلیوتر. تاسو کې چې کم سړی استنجا کوي نه هغه د تاک عدد کاڼو سره وکړي یا لوټو سره، یو کاڼی یا درې یا پنځه یا اووه، دې ته تاک وایي. ومن فعل فقد احسن. چا چې د درو کاڼو سره د لوټو سره په دې تاک عدد کاڼو سره استنجا وکړه دی ښه کار وکړو. ومن لا فلا حرج. اور که چا چې کله سړي باندې غسل فرض شي یا ښځه د حیض اور نفاس نه پاکه شي، نه په دې صورت کې غسل کولو نه مخکې
چې کم مخرج د نجاست دی دا وینځل فرض دی دې دپاره چې نجاست مکمل طور باندې ختم شي او بل دا چې دا نجاست نور بدن باندې پیلاو نشي اور یو هغه صورت کې چې کله سړی ډکې متیازې یا تشې متیازې وکړي او دا نجاست د مخرج نه تجاوز وکړي نو امام محمد رحمت الله علیه دا فرمایي چې کم مخرج نجاست وروتلی دی دې سره که چېرې یو درهم برابر یو درهم نه زیات ګندګي پیلاو شو نو بیا استنجا فرض ده اور امام منیفس رحمت الله علیه اور امام ابو یوسف رحمت الله علیه دا فرمایي چې نه مخرج پر کم نجاست لګېدلی دا داسې دی لکه انسان بدن کې دن نه غیر باطن شماري هغه وایي چې د مخرج نه علاوه که چېرې یو درهم برابر ځای ګنده شو نو بیا استنجا فرض ده خو بهرحال د امام محمد رحمت الله او بعضې خلک یې خو نه راپاکي استنجا کوي ولې که یاره بس خو نه پس استنجا کول پکار دي چا ویلي چې پکار دي نه د ډکې متیازې کړي نه د تشې متیازې کړي ولې استنجا کوي نه دا یو ډېره غټه مسله ده غټه مسله په دې اعتبار سره ده چې خلک خبر نه دي نور د جهالت وجې نه دې مشکلاتو کې ګیر دي کوارډ مرکز کې یو تبلیغي امیر صاحب و ممتاز امیر صاحب ابو چې زما یو ملګری ایډوکیټ و وکیل و وی یو ورځ ماته نږدې شو چې یاره ما نه هوا خارجه شوي استنجا وکړم که ونه که وایي ما وایي بیخو بسه تا ته اوس پرې دې پته نشته چې هوا خروج سره اودس ماتېږي خو استنجا لازمي مخرج نه د نجاست د یو درهم نه زیات پیلاو شو خو چې کوم ځای کې د 70 کلومیدو خطره وي نو بیا به 70 پټ وساتې او استنجا پرېږدوي استنجا ما کوي دې کې ما یو بله خبره ذهن ته راغله زموږ اکثر دي مساجدو کې چې کوم استنجاخانې جوړې دي ټیک دی که نه دلته خوشتانه مدرسه دي زما په دې خبره باندې پوه شوي اوس دا سړی چې کله استنجا ته کیني نو دغه پتنونه هر څه ښکاري نه د خوی د غږ نه که دغه ذهن ستر دی د پټ ساتل فرض دي دا زموږ مساجدو کې غټه کمزورتیا ده د استنجاخانو استنجاخانه جوړه ښه مضبوطه جوړه که اوچت دیوالونه مکمل دروازه جوړه که او چې دروازې ورته نشي ځان پوهېږي چې کم ځای کې ده ستا د پتنونو ته خلک ګوري که نه هغه ځای کې استنجا نه کول بهتر دي سره یې کوامه دا کمزورتیا ده دا جهالت دی او بل دا چې دې سره معاشره کې بېحایي جوړېږي ته راغلی استنجا کوي غټ سړی او تا ورکوټه یو ماشوم سبق ته راغلی هغه ستا ګوري ته استنجا ته ناست دا ټول بدن د ګوري دا ته د ماشوم د څه پیغام ورکوي خو دې زندګي د تباک هغه ذهن ته دا راځي چې دا کول جایز دي سبا چې هغه غټ شو هغه بندسې استنجا کوي هغه چې څومره ګناهګار دي دومره اوس ته ګناهګار یې ولې چې تا وجې نه دا کار کړی دی نو د انسان ځکه فقهاو دا لیکلي مونځ دوران کې یو رکن برابر که 70 کلاو پاتې شو مونځ فاسد دی یعنی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی جنا فوټبال میچ کتل حرام دي چې هغه کې جانګې چولې ګډنې ښکاري و ریسلینګ کتل حرام دي ځکه چې هغه کې ګډنې ښکاري زما په دې خبره باندې پوه شوي دا مشران خو دې نه نی خبر خو دا نوجوان دا شیزونه پیژني هر هغه گیم چې هغه کې د انسان ګډنې ښکاري د پتنونې ښکاري دا کتل حرام دي ولی یو انسان ته د بل انسان ستر کتل دا حرام دي زمن کې بلې خبره باندې ځان پوهېږي او دې سره سړی بې حیا جوړېږي یو ځل وګوري استغفار وکړي دویم ځل وګوري بیا استغفار وپرېږدي درېیم ځل ښه شوق سره ورته ناست وي نو د سړی داسې بې حیا جوړېږي غیر ارادي طور باندې دې ته پته نه وي بې حیا شوی وي ځکه زمونږ چې کم موجوده دور کې موږ تېرېږو تاسو دې مشرانو نه تپوس وکړي چې مشر سړی مجلس کې ناست وی کشر به تیزه خبره نه کوله او کټ باندې به کېناستو نه مشران به کېناستو د نوجوانان به شاته کېناستو نن نوجوانان مشران شوي دي باباګان شاته ناست وي مشران کشران مخکې ناست وي او مشر به ناست وي کشر به چغې وایي لګیا به یې سورې به لګوي دا زمونږ هغه یورپ هغه بیډ سوسایټي کومه منحوس اثرات هغه به مو وایي دغه اثرات دي نوجوان تباه و برباد شو خو بهرحال دې صورت کې مې درته دا وایي چې استنجا کوم حالت دې سره زه اودس وچوم صحیح ده که نه هغه هغسې ناپاک دی هغه سره څنګه اودس وچوي دې سره استنجا مکروه تحریمي ده اور اندغه رنګي هغه چیزونه چې بدن ته نقصان رسي هغه سره استنجا مکروه تحریمي ده ای پیپسي بوتلې شیشې والا مات کړی هغه سره شکر دی ختم شو هغه غټ نقصان به دا و چې هر وخت به د واشروم والا چې کم فلش دی دا به بند و ولې چا به استنجا وکړه د لوټې به یې هغه کې واچول عقل نه به خلاص و په دې به نه پوهېدو چې دې سره د فلش بندېږي نه دا ځکه زه د خپل چې دا د پیپ پورې نښلي
نه چې یو ونه خطو بل ونه خطو دا به بندي دا به کولویږي نه دیو جنا پکار دا چې کم ملګری ټیشو پیپر سیملی نه تا ته بهر واشروم کې چې کم تهذیب یافته خلک هم خبره نه کوم دا هوټل ولا یا دا چې کم دی پمپونو کې واشرومونه دي هغه کې دا سیستم خو یو ډسبین بدرته پروت وي دا ډسبین دې د لپاره جوړ دی چې ته د ټیشو استعمال کې نظر سر خوړلې دی کې واچوه دا زموږه کمزورتیا ده دا عام تاسو خو بدانه محسوسه غدا مو دومره بوج وی کنه او زیدي الحمدلله زموږ طلباو کې خدا څوک نه کوي خدا زموږ تاسو پته شته یو مسجد ته تم تبلیغي سروزه ته نو ما ته مرکز ولولو چې دې مسایکینو کې ځل تلاړم نو ما درې ورځې هغه مسجد کې صرف صفای مهنت کړې دي مې چې تبلیغ ورته لارو کولو شي او رنده پر زموږ ملګری دي کې کوتاهی نه کوي ستا صرف یو نسوارو چونډې غورځول وجنه غلط تبلیغ جماعت ته رکاوټ جوړ شوی دی او خاص کر زموږ د پښتنو ملګری چې کله پنجاب ته لاړ شي نو چې درې ورځې کم مسجد کې تیری ګل د روزي نه کرنامي کړي د نسوارل تفریدي بیا روزي اول خدا او دوسرو او دې کې زموږ د پښتنو ډېر زیات احتیاط به احتیاطي کې خاخه پکېګو بنا استنجاو کې دا پرتګاخ به خولي کې نیولې وي او ټیشو بیرخصي غسر به استنجا کې دل د بزنانه تیریږي مشومان من تیریږي زما خیامت تاسو کو یا رسول الله زما پلا راغلو خپې د خریدي سدونه کو او چې کله زه دومره نه بیا د ځان بدل نه کو خو چې عثمان راغلو بدل شي ولي وې دی عثمان اسمان کې فرشته حیا کوي زب څنګه حیا نه کو اسلام دا درس درکې چې ستا د لاس سو کو نه ګوري دا زې سو کو نه ګوري خېټه د سو کو نه ګوري دا پیغام اسلام درکې او مونږه به احتیاطي سره د پرتګاخ مخلک نیولې ولاګو مشوم آینده د پر مسجد جوړو خټټ واشروم پکې جوړوا چې هغه نه کټکې وینې سي چټوله بدبو دن نه پتی کیږي استنجاخانو باندې سه ټایم نه دی ځای کول پکار مسجد کې تکلیفي بعضو صورتونو کې استنجا مکروه تنزیهی شي صرف استنجا د قضا حاجت تناسي موبایل اوچت کو السلام علیکم ورحمت الله څنګه خیر دی زه بالکل ټیک ټاک یم الحمدلله تکازي تناسو او